زما نوم اکرام الله خان دی او د سره په بازار کې زما یو جولري شاپ دی. د ډېر وخت نه دا کاروبار کوم. زه د دې دپاره په دې باندې اکثر من خلک تپوس کوي چې یاره دا تاسو ولې مقصد د ساتې دونه پیسې باندې ځکه دا چاندۍ کې د زیاتتر قیمتي دات دی. نو بس زما دا شوق دی زه یم چې د دې خلکو کاریګري ختم نشي او موږ خپل را روان کل ته یا کوم چې روان کل دی دوی ته وښایو چې یاره پخوا به خلکو څنګه کاریګري کوله د هغوی محنت ضایع نشي. ماتول خو ډېر اسان کار دی، صحیح شوه. نو به هر حال دا زما شوق هم دی او دا مې خواهش دی چې لکه دا زه وساتم ځان سره. کافي تعداد کې دي څه خو تاسو لیدی شئ مخامخ ما سره ډسپلی کې هم پراته دي سدي زما سره داسې ښودو ځای ډېر نشته. نو به هر حال لاندې سیف کې را سره هم دي قیمتي دي دې وجې موږ یې لکه سیف هم ساتو. بل تاسو پیسونه دا کتلي دي چې دا نن سبا دا نه څوک جوړولی شي بلکې څوک سوچ هم نشي کولی. دې کې زموږ سره یو انټیک چینک غونته کې دی داسې یو جهاز ما سره دریابي جهاز دی چې هغه مطلب دا دی تاسو کتی شئ دې ته نیوي والا دی تاسو ته مخامخ کاري. اوس چې موږ وګورو نو اوس هغه سلایي او د رانجه دا کم بوتل چې اوس بوتلو کې راځي او دا مخکې به دې چاندۍ کې خلکو ساتل ځان سره لکه کم چې داسې حساب حیثیت خلکو هغو به دا په چاندۍ به دې کې ساتل. نو اوس خو که خیال کې کورونو که هغه یې هم نو بلکې رانجو استعمال هم ختم شوی دی. نو دا د هغه وخت کلچر دی اوس هم دی خو بهرحال کیدی شي د کلو کې دیهات کې خلک استعمالوي. نو به هر حال ما ساتلی دي داسې زموږ سره دا یو میرر تاسو ګورئ چې دا به اکثر مخکې چا کورونو کې ځان ته ستنو ته لګولو چې مغول خاندان د وختو دی د هغوی تاریخ به تاسو ته پته وي چې د هغو کوم تاریخ دی. په دې باندې ټول د هغو هغه نقش رخ شوی دی دواړو بیک سایډ باندې هم رخ شوی دی فرنټ باندې هم رخ شوی دی. هسټري به دې باندې خپله هسټري دا ګیر چاپېره چې څونه دې باندې تاسو پکچر ګورئ نو دې کې دننه د دې خپله هسټري چې په هغې باندې د دې چې کوم پوهه خلک دی هغوی په دې پوهېږي. مقصد دې باندې لیکلي خو نه خو دې نه هغو ته پته لګي په دې پړاو وي چې یاره د دې هسټري څه ده.